نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دا نننی ویڈیو پیغام دا یو تعزیتی پیغام دے استاذ محترم مشفق او مربی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله تعالی دا غو والده اغو وفات شو او پاغي باندې حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم ډیر انتهایی خپو دا غوی خفګان د جنازې پټین دا غو د بیان نه او د جمعې د بیان نه ظاهر الله جل جلاله دې د حضرت شیخ صاحب والدی محترم دا په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکی او حضرت شیخ صاحب ته او دا غوی چې کوم پسماندگان پاتې شوي دي د مرحومینه الله جل جلاله دې هغوی ته صبر جمیل ورکي چونکې د حضرت شیخ صاحب زموږ سره یو ډېر عجیبه ښکلی تعلق دی خصوصا د بونیر راتلو هغه هم زموږ په دې ګناهګار خوله باندې کېږي او بیا په بونیر کې د هغو د پروګراماتو ترتیب دا هم مونږ ته الله جل جلاله یو سعادت را کړی دی او بیا د هغوی شپه او مهمان نوازي دا هم الله جل جلاله د ډېرو کلونو نه مونږ ته په بونیر کې نصیب کړې ده نو مونږ د هغوی مرحومې دپاره دعاګویو چې الله جل جلاله د هغو ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي سره د دې نه زموږ یو محترم او مربي حضرت حکیم صاحب د ګراړۍ هغوی هم پرون وفات شوي دي چې د هغوی د علماو سره ډېر عقیدت و ډېر محبت او ډېر تعلق و د علماو طلباو به ډېر خیال ساتو خاص کر زما سره د هغوی محبت او تعلق د 95 نه وروسته و او د هغې د وجې نه د هغوی د اولاد د ډاکټر صاحب او دغه رنګې د هغوی د نورو نوسو هم ډېر زموږ سره ښه تعلق دی د هغوی دپاره هم مونږ دعاګویو چې الله جل جلاله دې مرحوم ته د هغې محبت پسې رقم چې د علماو طلباو سره هغوی ساتو او د دین سره یې ساتو الله جل جلاله د هغې په وسیله باندې جنت کې اعلی مقام ورکړي الله جل جلاله دې پسماندګان ته صبر جمیل ورکړي د دې سره سره په موږ باندې یو بل غم زما د ورور چې کوم زما رضاعي ورور دی برادر مکرم مولانا ګلنواز خان صاحب چې هغوی زمونږ د کلي اوسېدونکي دي د هغوی والده هم نن وفات شوې ده دا هم د یو غټې صدمې خبره ده د خپلې والدې د خدمت نه چې کوم دی هغوی محرومه شو د سعادت نه محرومه شو دا هم یو غټه خبره وه هغوی خدمت به کوو او دا هم یو غټه خبره وه چې الله جل جلاله د مولانا محترم نه هغوی رضا بوستو او ډېر د هغوی دپاره به دعاګو وه د هغو د دعا هغه ځایګی چې کوم دی ختم شو په دې غم کې مونږ د مولانا محترم سره شریک یو الله جل جلاله دې د هغو والدې ته هغه جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او څومره چې پسماندګان دي الله جل جلاله هغو ته صبر جمیل ورکړي دا زمونږ دا ویډیو پیغام نن یو تعزیتي پیغام و خصوصا د حضرت شیخ صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د هغوی د والدې محترمې دپاره